الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. سورة یاسین آیت نمبر 4. د دې خبرې باوجود چې قدرت د الله جل جلاله د ټولو نه زیات دی، او انعامات په دې بنده باندې ټولو کې زیات د الله پاک دی. د هغې باوجود دوی د الله نه علاوه د بل چا بندګي کوي او نور معبودان د عبادت لپاره جوړ کړي دي، حالانکه د نور معبودان د دوی امداد هم نشي کولی. دوی د هغو د امداد ته امید لري، حالانکه هغوی د دوی امداد نشي کولی. د دوی به څه امداد وکړي؟ هغو په خپله د عبادت کوونکي چې دي دا د دې معبودینو حفاظت کوي، په خپله د دوی حفاظت کوي، ناسې ورته. او د ابراهیم علیه السلام چې کله هغه معبودان د دوی هغه باطله معبودان بوتان مات کړه، نو قوم چې راغی ویلي دی دا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلون. راشه د خپل معبودانو امداد وکړئ، دا خو ظالم دی. چا دا مات کړي؟ هغه لوی ظالم دی چې دا د عبادت لایق کېدی شي چې هغه د ځان خپل حفاظت نشي کولی. الله اکبر. دویم، دا معبودین چې د قیامت پر ورځ باندې به د دې خپل عبادت کوونکو خلاف ولاړي. دا بوتان دي او که دا قبرونو والا دي یا چې د چا عبادت شي، دا به د قیامت پر ورځ باندې د خپل عبادت کوونکو خلاف ولاړي، لښکر به دوی سره، یعنی دا ټول به یو لښکر شي او د دوی مخالف بیان به ورکړي چې دوی په ناحق وو، مونږ دوی ته دې ویلې چې زموږ عبادت وکړي، مونږ خو ځان د الله بندګان وو، د الله مخلوق وو. واتخذوا دوی جوړ کړي دي من دون الله سوا د الله پاک نه آلهة معبودان لعلهم ينصرون، د دې دپاره چې د دوی امداد وکړی شي. معبودان د دې دپاره نیول دي چې زما سر دړ ښه کړه، ما له واړه راکړي، څوک د بادو دی، څوک د سر درد، څوک د زړې تبې دی. الله بابو لا یستطيعون نصرهم، دوی طاقت نه لري د دوی د امداد. وهم لهم، او دوی دی د دوی د پارا جند لخکر محضرون، حاضر کړی شوی. دوی به د دوی خلاف لخکر جوړ کړی، خلاف ولړي،
یا په دنیا کې دوی په خپل د دوی حفاظت لپاره سکیورټي ګارد ولاړي. فلا يحزنك قولهم، تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د دوی په دې غلط کردار باندې یا په مخالفت د پیغمبر باندې یا په انکار د قرآن باندې یا د الله د وحدانیت نه په انکار باندې ته مخه پکېږه. الله اکبر کبیره. هغه کس نه سړی خفه کېږي چې د هغه نه څه امید ساتي یا د هغه نه امید وي د انصاف، نو دوی کې انصاف نشته. یا چا نه د عقل توقع وي، عقل پکې نو د هغه نه سړی امید ساتي. تاسو زما په دې خبره پوهېږئ؟ خلک وایي چې خلک د چا نه خفه کېږي؟ هر چا نه. هلکه ګیله د چا نه کېږي؟ خدای سترته تاسو خپل نه که نه، د خپل نه ولې ګیله کېږي؟ د خپل نه امید وي، د پردي نه امید نه وي. خبره پوهېږئ که نه؟ هغه ځای نه کې سړی خفه کېږي کوم ځای کې چې امید وي. امید به د انسان نه د عقل کوي چې هغه به عقل تقاضا باندې کار پوره کوي. نو لیوني نه سړی نه خفه کېږي. نه پوهېږئ چې لیونی که خپلې خو سړی دی نه خفه کېږي دی، عقل پکې نشته. او د ظالم نه سړی نه خفه کېږي. د ظالم د ده نه د انصاف توقع کېدی نشي چې دا دوه خبرې پکې وي چې یو پکې عقل و یو پکې انصاف و، نو د هغه نه سړی خفه کېږي. ځکه د نه امید ساتي سړی، د انصاف امید ته ساتي او د هوښیارتوب امید ته ساتي. الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په دې ستا په دې مخالفینو کې هیڅ شی نشته، نه پکې انصاف شته نه پکې عقل شته، نو دوی نه ولې ګیله کوي؟ پوهېږئ که نه؟ لکه کس خاکرو به بنګي نه بنګي د فلشونو چې پاکوي، پوهېږئ تاسو پېژنئ؟ خدای پاک روژه خو نه ده که نه، تاسو خولې نه چاو نه خېږي. بنګي ورته وایي که نه، اکثر سویپر دا دغه عیسایان اکثر دا کار کوي په ګټه. بنګي چاته بادشاه و هغه سره آمنا سامنا وشو اتفاقا، نو دې بادشاه ته وایي ته زما هېڅ هم نشي کولی. دا بنګي دا په ټول غربت هم په انتها کې که نه انتهایي دي. دې بادشاه ته وایي ته زما هېڅ هم نشي کولی، زما هېڅ نشي. هغه وایي بېشکه زه ستا هېڅ نشم کولی، بېشکه زه ستا هېڅ نشم کولی. ځکه سړی چې د بل ته نقصان رسوي، یا د هغې عزت ته نقصان رسوي، یا یې مال ته نقصان رسوي، یا یې شهرت ته نقصان رسوي، دا یې که نه، نو تا سره خو دا شیان اول نه نشته، نه د سره عزت شته، نه د سره شهرت شته، نه د سره مال شته، نو دا نقصان تا ته زه تا ته هېڅ هم نشم رسولی. البته ته ما ته ډېر نقصان رسولی شي، ځکه ما سره عزت هم شته او مال هم شته، شهرت هم شته. نو چې چا سره یو شی نه وي نو ته د هغه ته نقصان رسولی شي؟ نشم رسولی. الله اکبر. نو الله پاک فلا يحزنك قولهم، د دوی دا خبرې د تا خفه نه کړي، ځکه دوی د عقل په تقاضا هم پوره نه دي او د انصاف په تقاضا هم پوره نه دي. نو ته د دوی نه ګیله ولې کوې؟ پرېږده، البته الله ته پرېږده. انا نعلم مونږ ته پته ده ما د هغه څه یسرونه چې دوی پټ کوي وما یعلنون، او هغه چې دوی ښکاره کوي. د دوی د پټ او د ښکاره تمامو اعمالو نه الله وایي زه خبر یم او ما دوی لپاره ټایم ټاکلی دی، په هغې به دوی ته د دوی د یو یو عمل سزا میلاویږي. ته ټینشن مه اخله. اولم ير الانسان، نه ویني انسان انا خلقناه من نطفه، چې ما پیدا کړی دی د څاڅکي نه، فاذا هو خصيم مبين، پس دې شو جګړه مار ښکاره. د دې ځای اخر د 15 آیتونه دي. څو دي؟ ښکاري تاسو ته که ناصر خدای توکل دی 15 دي که
یو دوه درې څلور پنځه شپږ دي دا شپږ آیتونه دي هر څه چې اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم نتیجه نه واخله دا آیتونه د یو خاص خبره په باره کې نازل شي دي خبره دا و چې ابی ابن خلف یا عاص ابن وائل په دې دوه کافرانو کې یو کافر هغه چاته یو اړوکی ورته ملاو شو د انسان د باډۍ د جسم یو زوړ پخوانی روسچه اړوکی ورته ملاو شو نو هغه راوړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې داسې ګوتو کې ونیوه او رنجي رنجي یې که داسې خو روسچه و که نه رنجي رنجي که داسې شو خاورې شو ویرېجه وکته او ښه ستا خدای څه وایي زه به دا ژوندي کړم مذاقا وایي پیشاړه ورته ښکاري چې ستا خدای څه وایي ستا معبود څه وایي چې زه به دا ژوندي کړم دا داسې لاس کې ریجي او پیشاړې کوي دا ژوندي کړم دا آیتونه د هغه په باره کې الله پاک نازل کړه چې ده به دا خبره نه وکړي دا اډوکی ډېر زیات ستا دی که نه د کوم څاڅکي نه چې انسان پیدا دی دا ډېر ستا دی خبره پوهېږې که ده ته خپل پیدایش یاد وی خپل پیدایش چې زه د څه شي نه پیدا شویم هغې کې سا و بېجانه او ګنده څاڅکي نو هغه خو د دې نه زیات څخه و او دا لا خامخا ټوس دی هغه خو مایه وه لیکوډ هغې کې الله پاک سا واچو ته یې جوړ کړې دا نن او نن بیا دنګ دنګ کېږي بیا د هغه الله انکار کوي ته د هغه د خبرې مخالفت کوي جګړه کوي اولم ير الانسان نه ویني انسان انا خلقناه من نطفه چې ما پیدا کړی دی د نه د څاڅکي نه فاذا هو بس شو د خصیم جګړه کوونکی انکار کوونکی مبین ښکارا وضرب لنا بیان زمونږ دپاره مثلا مثالونه مونږ ته خبرې ښیي الله پاک وایي مونږ ته خبرې ښیي مونږ ته چل ښیي مونږ ته قصې بیانوي وضرب لنا مثلا مونږ ته بیانوي مثال ونسي خلقه خپل پیدایش هېر کړی دی لکه مړ شي ته د څه شي نه پیدا دا خو ووایه که نه دا قصه خو ته وکړې دې منې خو ته هم ښایلې دا خو ته هم منې چې ته د څه شي نه پیدا شي نو چې الله د دې څاڅکي نه ستا غوندې شی پیدا کولی شي نو دا اډوکي دوباره ژوندي کولی شي که نه شي ونسي خلقه پیدا هېر کړی دی خپل پیدا وخت قال وی دی من یحیي العظام څوک به ژوندي کړي دا اډوکي وهي رمیم او هغه ریجي راسته دي راسته ورېږېدونکي اډوکي به څوک ژوندي کړي واتخذوا دوی جوړ کړي دي من دون الله سوا د الله نه آلهة معبودان لعلهم ينصرون دې دپاره چې د دوی مدد وشي لا يستطيعون طاقت نه لري دوی نصرهم د دوی د امداد وهم لهم او دوی با د دوی دپاره جند محضرون لښکر حاضر شي فلا يحزنك خفه دې نه کړي تا لره قولهم وینا د دوی انا نعلم مونږ ته پته ده ما یسرون څه چې پټ کړي دوی وما یعلنون او هغه چې ښکاره کوي اولم یر الانسان نه ویني انسان چې مونږ پیدا کړی دی د څاڅکي نه فاذا هو
بس شو دے خصیم مبین جگڑا کون کے اخکارا وضرب لنا مثلا بیانی زمند پار مثال ارکڑے دے خپل پیدائش قالوی من يحيي العظام